بسم الله الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا بیا اغی سره د خپل ضروریاتو بل طرف ته روان شو چې دا طرف شمالو حتی تر دې پورې اذا بلع چې ورسېد اغي مطلع الشمس چې مطلع الشمس د راختو د انور ته مشرق طرف وجدها تطلع على قوم چې ویلي د چې راخیږي د انور په یو داسې قوم لم نجعل لهم من دونها سترا چې نشته د انور نه علاوه د هغې بله فرده کذلک هم دک رنګ اغي سفر وکړو وقد احطنا او منګه احاطه کوله بما لديه خبره څه کارونه چې هغه کول ثم اتبع سببا بیا اغي سره د خپل ضروریاتو نه بل طرف ته روان شو چې دا شمالو حتی تر دې پورې اذا بلع چې ورسېدو بین السدین هغه منځ د دوو غرونو ته وجد من دونهما قوما چې یو بل قوم پکې ومونته لا یکادون یفقهون قولا چې نه پوهېده په خبرو د دي قالو ویل په ذریعه د ترجمان یا ذوالقرنین ای ذوالقرنینا ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض بشک یأجوج و مأجوج شرفسن دي چې شر خوري په ځمکه کې فهل نجعل لك حرجا نو مونږ به تاله څه پیسې درکو علی د دې دپاره ان تجعل بیننا و بینهم سدا چې ته زمونږ او د هغوی ترمنځ یو بند وتړئ قال اویل وتا ذوالقرنین ما مکنی فیه ربی هغه وسایل چې مال خپل رب راکړي دي خیرون ډېر غوره دي فاعینونی قوة پس ما سره افرادي امدادو کې اجعل بینکم و بینهم ردما چې زه ستاسو او د هغوی ترمنځ یو دیوال جوړ کما آتونی زبر الحدید روړی ماته تختې د اوسپنې حتی تر دې پورې اذا ساوي چې برابر یې کو بین صدفینې هغه بند په منځ د دوو غرونو کې قال انفهو بیا یې ووی اوس پکې ووهئ حتی تر دې پورې اذا جعله نارا چې دا د اور په شان سور شي قال بیا یې ووی آتونی افرع علیه قطرا اوس ماته ویلي کړې تانبه راوړئ چې ویړم فما استطاعوا ان یظهروه پس دی نه دي دا جوج ماجوج چې تو طاقت یې کېږي د راوړېدو وما استطاعوا له نقبا او نه پکې سوري کولی شي الله فاکوي پیغمبر علیهم السلام ذوالقرنین سکندر ثم اتبع سببا بیا بل طرف ته روان شو چې دا طرف د مشرقو مغرب طرف ته روان شو مغرب یې ځکه مخکې که چې خو آبادي ډېره وه د هغې نفس سوا آبادي مشرق ته وه نو مشرق طرف ته روان شو حتی تر دې پورې اذا بلع مطلع الشمس چې هغه ورسېدو هغه خوا د راختو د انور ته او مفسرین وی فقها وی چې دا علاقه چې کومه ده دا د ارمینیا او د اذربایجان وه چې دا دلته کې زمونږ سره خوا کې په تاجکستان او د وسطي ایشیا ممالک چې ورته ویلی شي دلته کې وو نو دلته کې راغی الله پاک وی وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وی مونته یو داسې قوم چې د انور نه علاوه د هغې بله فرده نه وه یعنې یو وحشي قبیله یې مونته چې هغې چې کوم دی نو د څرمنې صرف لنګوټونه اچولي وو باقي په تن باندې یې کپړې نه وې او چې کله به انور راوخته غارونو ته به ننوته او چې کله به نور نه نو په هغه وخت کې به هغه خلک چې کوم دی هغې بار راووته او عام چې کوم دی نو د ځمکې او د ځنګلونو چې کوم څیزونه دي هر څه به یې خوړه دا شرماخکې غرندونې مرندونې دا څیزونه به یې خوړه الله پاک وایي کذلک هم دقه رنګې کار یې وکړو وقد احطنا بما لدیه خبرا او موږ ته پوره علم موږ ته پوره پته وه د هغه څه چې هغه کول ثم اتبع سببا بیا هغه بل طرف ته روان شو چې دا طرف د شمال و حتی اذا بلع بین الصدین تر دې چې هغه ورسېدو خوا د هغه دوو غرونو ته وجد من دونهما قوما هلته کې یو بل قوم ومونته لا یکادون یفقهون قولا چې زبان یې بدل د یو بل په زبان نه پوهېدو قالو هغوی ورته وویې یا ذوالقرنین
اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بېشکه یاجوج ماجوج چې دي دا یو قوم دی چې شر خوري په مخ د ځمکه. فهل نجعل لك حرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، موږ به تاله پیسې ټکې راغونډې کړو، خدا تا سره چې کوم وسایل دي او تا سره چې کوم طاقت دی نو زمونږ او د دې ترمنځ بند وتړه. قال ویل ورته ذوالقرنین ما مکني فيه ربي، هغه وسایل چې مال خپل رب را کړي دي خیر، هغه ډېر غوره دي، ما ته وسایلو ضرورت نشته، د پیسو ضرورت نشته. فاعینني بقوة، مالا مزدوران راکې، اجعل بینکم و بینهم ردما، چې ستاسو او د هغوی ترمنځ بند وتړمه. په دې کې به موږ د یو څو احادیثو چې کوم دی نو حواله والو. د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نه روایت شوي یو څلور احادیث دي، نو موږ ته به د یاجوج ماجوجو د حقیقت واضح شي او د هغه فتنو حقیقت به لږ واضح شي چې د کم په د دې ذریعه جوړېږي چې د هغې نه پس به بیا دی راځي او بیا به عیسی علیه السلام راځي. لومبنی حدیث مبارکه پکې د نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه دی، دویم پکې د عبدالرحمن بن یزید رضی الله تعالی عنه دی، او دریم پکې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی، او څلورم پکې د فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها دی چې هغه د تمیم داری رضی الله تعالی عنه واقعا بیانوي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی یو طویل احادیث ته دا، خو موږ به نه د خپل مقصد هغه خبرې راوړو. دا روایت نه دی، دا احادیث دی. په روایت او په حدیث کې موږ فرق کړو. حدیث هغه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې، او روایت هغه دی چې عامو خلکو کړي. نو یعنی دا حقیقت دی چې موږ یې نن وایو، دا روایت نه دی، حقیقت دی، دا حدیثونه ثابت خبرې دي چې کوم زه کوم. حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یو ورځ د سارې مالفه ټیم کې د مونځ نه پس چې کله مونږ ناستو د هغې مخ تک سور شو، لکه چې په هغې باندې سیري، او بیا مونږ ته ووی چې عرب خراب شو، عرب خراب شو، عرب خراب شو، درې پیرې ووی. نو مونږ ورته ډېر متوجه شو. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی هغه دیوال چې یاجوج ماجوجو ته ذوالقرنین سکندر تړلی و، نو وی دا خپله کټه ګوته او دا خپله د شهادت ګوته دواړه یې را یوځای کړې، وی داسې کړه چې دومره سورې پکې وشو، او ډېر زر دی چې دیوال راوغورځېږي او وږي راوځي. نو مفسرین وایي د دې یو حقیقي معنی ده یو مجازي ده. حقیقي دا ده چې حقیقت کې داسې دی، او مجازي معنی دا ده چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي چې قیامت ته وخت لږ شو، په دې وجه هغه دیوال راوغورځېږي خو قیامت وي. نو نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه وایي زمونږ صحابو سره ډېر زیات فکر شو. نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې مازدیګر راغی او د صحابو په مخونو باندې د یرې د آثارو ولیدل، نو هغې ته وی چې ولې؟ هغې ورته وی چې حضور قیامت را نږدې شو، دا خو غټه فتنه ده دا یاجوج ماجوج. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې هغه دومره غټه فتنه نه ده، د هغې نه مخکې ډېرې فتنې دي، د هغې نه مخکې ډېرې فتنې دي چې د هغې نه مو زه خبروم او هغې ته ځان تیار کړئ. د هغې نه مخکې څه فتنې را روانې دي چې په هغې کې یو فتنه د دجال ده. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته ووایي چې هغه وخت ډېر زیات نږدې دی چې د یمن او د عراق د منځ نه یو کس راوځي چې د هغه نوم به دجالي، او هغه به د ټولې دنیا چکر لګوي په 40 ورځو کې. د هغه 40 ورځو لومبنۍ ورځ هغه به د کال برابري، دویم ورځ به د میاشتې برابري، او دریم ورځ به د هفتې برابري، او باقي ورځې به د نورو ورځو په شان دي. نو صحابه خو چونکې ډېر زیات عبادت ګزار او عملي خلک وو،
نو حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنہ وی صحابه ته تاسو کو حضور د منځونو بس کاری پنځه منځونه به کو په دغه کال پر رسچی کنا د ټیم مطابق به حضور نه د کال منځونه وکوي اب د کال پر د کال منځونه وکوي وی صحابه وته چې حضور دې چې په سلوي خرزه کې د ټولي دنیا چکر لګئی د رفتار وسوري سور سپیډ کې وي تا خو بس راکټ دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته وی چې تاسو وریځ لیدلې د هوا په مخ اغستی او لکه د ابو په شان رواني د وریځ په شان رفتاري او د دنه بر دنیا یو ګټ او یو حصہ بغیر د مکینه او د مدینه نه نه پاتې کی د په یو لاس کې به جنتی او په بل لاس کې به دوزخی دا به حقیقي نه دا به دوکي دا به جادوي دی چې کله را روان شي ځمکې د بوی ځمکې خپل خزانه دی ټول را بار کا او د ځمکې دا خزانه دا سر سپین او هر یو سیز دا به ورپسې داسې رواني لکه څنګه چې د شاتو د مچو ملیکه مخ کی او دا مچې ورپسې دک شات دی ورپسې دا سره رواني دی به په یو قوم باندې ورشي هغې ته به د باران ضرورت دی به ورته وي باران به در باندې ووارو خو په ما به ایمان راوړی هغې به ورته وي ولې نه حالانکې د په تندي به کافر ښکاره لیکلي کافر به پې لیکلي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه خلک به دې ته هم نه ګوري چې خدای نو خو خدای به ښکلي الله نور السماوات والارض او نور دی حالانکې د دې یوه سترګه به کاڼې او دا بله سترګه به لکه د انګور د دانې په شانتې بار روځي او شکل به انتهایی ناکاری هغې به ورته وي بلکل بس دې به اسمان ته اشاره وکړي بس په یې باندې به ښه ښکلې باران راګوري ځمکې ته به وي ښه ښکلې سبزه را بار کا بس به ښه ښکلې شنه شي خلک به په ایمان راوړي به سره را روان شي بل ځای کې به خلک وي هغې به ښه ښکلې خوشحالي دی به ورته وي ما باندې ایمان راوړی خدای نعوذ بالله زیم هغې به ورته وي تا موږ پېژنو نه په تندي دې څه لیکلي ته کافر به دې به اسمان ته وي اسمان اوبه دې بند دې که راښ کا ځمکې ته وي اوبه دې راښ کا بس ای باندې به قحط راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته وي حضور موږ ته به څه حکم وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي د ده دوزخ ته چې څوک ودانګي دکه جنت دی دغه ځای کې سختۍ نشته دا صرف دوکه ده او د ده جنت ته چې څوک لړ شي بس دوزخ طرف پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وي په دې طریقه باندې به دې را رواني په دغه زمانه کې به خلک راغون شي چې اوس د دې داسې مصیبت راوته دغه نه ځان څنګه خلاص کړو نو په بیت الله شریف کې به حضرت امام مهدي علیهم الصلاة والسلام هغه چې کوم دی نو طواف کوي بس خلک به هغه ته راغون شي هغه چې کومې نښې یي به ټولې پاکې موجودي بس خلک به په زور راټینګي زموږ بادشاه شه اب ورته وي نه زه بادشاه قابل نه یم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاندان دی هغې به ورته وي نه بس زمونږ دپاره د نجات ذریعه هم ته دجال را ګډ شوی دی او هغه چې کوم دی نو ټول هر څه خرابوي د خلک به د هغه په سربراهۍ کې یو شي جهاد به شروع کړي خو دجال چې کوم دی نو هغه به لکه د هوا په شانتې رواني بس په یو ځای ورده په بل ځای ورده بلا قتل او غارتګري به وکړي تر دې پورې چې مختصره به ګو دا خبرې هغه مین پوینټ له به راشو چې مدینې ته به راورسېدو د مدینې نه بوله یو کس رابار شي چې مونږ پای کې خبره کړو چې دا به حضر علیه السلامي د اکثرو روایاتو مطابق دی به هغه ته وایي څنګه چل دی ایمان را باندې راوړی وګوره که نه دی خلکو ته وګوره ما پسې او زما د دوره جاه و جلال ته وګوره هغه به ورته وایي زه دې ښه پېژنم مونږ ته خپل پیغمبر ویلي دي ته دجال یې ستا په دې تندي یې چې لیکلي دي بس وی دی به وله توره را خلاصې کړي په منځ به یې دوه کړي او د تنه به یې دوره لرې وغورځېږي دواړه ټوټې لکه غشي چې څوره رفتار کوي او دی به په منځ کې ګرځي را ګرځي خلکو ته به وایي سم خیال دی را ژوندی یې کړم وایي به ورته وي یا ایمان به راوړی وي ورته وایي مونږ خو هسې تا پسې یو مونږ خو د نتنیاهو اولاد یو ټول یهودیان یو دا یهودیان به دی به د یهودیانو د نسل نه یو دا ټول یهودیان به ورپسې او د دې وخت یهودیان د هغه په انتظار کې دي وی ډېر زر به دجال راځي مونږ په دنیا باندې حکومت کوو نو وی یا ژوندی به کي اب ودرېږي دی به ورته وایي څنګه چل دی اب ورته وایي بس اوس خو مې یقین راغی چې ته دجال یې دوباره به په هغه باندې د اټیک کولو طاقت نه په دغه وخت کې به عیسی علیهم الصلاة والسلام هغه د دمشق په مشرقي مناره باندې راکوز شي
او وی بالکل د سر نه او د ګیرې د ویښتو نه به د اوبو د اساس کې داسې کېږي لکه د ملغلرو چې لکه اوس یې غسل کړي راکوز شي نو چې راکوز شي نو د مازدیګر د مونځ ټایم وي د امام مهدي صاحب به راوروسته شي هغه ته به وایي مخکې شه بس چې ته راورسېدې ته پیغمبر یې مونږ له امامتي راکړه هغه به ورته وایي نه زما کار دغه نه دی زه دجال پسې راغلی یم دا ستا کار دی دا د پیغمبر علیهم السلام د امتیانو کار دی امامت زما کار دغه جهاد دی نو هغه پسې به ودرېږي بیا چې کوم دی نو دجال به رالاندې کي په مقام لد باندې او دا لد د بیت المقدس سره خوا کې دی دکه ځای کې به دجال لاندې کي او دجال به قتل کي پیغمبر علیهم السلام وایي دکه وخت کې به ورته الله پاک وایي عیسی علیهم السلام اوس یو کار وکړه اوس کوهي تور ته وخیږه زه یو بل مخلوق را پرېږدم او هغه مخلوق ډېر خطرناک دی او هغه به ډېر زیات نقصان کوي لہذا دا چې کوم تا سره مسلمانان څه لږ ډېر دي دا ځان سره کوهي تور ته بوځه اوس د هغه مخلوق د راتلو ټایم دی حضرت فاطمه بنت قیس او حضرت تمیمی داری رضی الله تعالی عنہ د دې چې کوم حدیث مبارکه دی نو هغه به ووایي نو دا نور به انشاءالله چونکې خبره بیا اوږدېږي لږ غونته کې نو دغه به بیا د خالي شپې ته ګو چونکې دجال باندې موږ خبره کوله او د دجال په حقیقت باندې نو دا خبره هم ذهن ته راځي چې دا دجال موجود دی نو کوم ځای موجود دی دی کوم ځای دی او دا څه بلا ده او د ده د راتلو نښې څه دي دا به موږ ته د دې حدیث مبارکه نه واضح شي چې دا حدیث مبارکه غالبا مسلم شریف کې دی او په 7386 صفحه باندې دی چې فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها یې روایت کوي د حضرت تمیمی داری هغه خبره هغه باندې واقعات تېره شوې ده چې لا هغه مسلمان شوی نه نو چې کله مسلمان شو نو پیغمبر علیهم السلام ته یې یوه خبره وکړه نو حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها وایي موږ د فردې نه اخوا وو د ماښام ټیم و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه درته تبلیغ نه کوم نن یو واقعات د تمیمي داري نه واورئ نو تمیمي داري رضی الله تعالی عنه وایي چې حضور مونږه چې کله زه عیسایي وم په هغه وخت کې ما سره 13 کسانو مونږه یو فیره په یو سفر باندې ودیو په بحیر عرب کې عربین سی چې ورته وایي دا زمونږ دا بحیر عرب چې کوم دی مونږ باندې ناڅاپه طوفان راغی او زمونږ جهاز یې ګډ وډ کړ تر یو میاشتې پورې مونږ په سمندر کې دیکه را دیکه کېدو میاشت پس چې کوم دی نو چې کله طوفان ودرېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته مخامخ ناست دی او ورته خبرې کوي او صحیح حدیث ته حسن صحیح دی پورا حوالی دی کټ کوټ پکې نشته نو هغه ورته وایي حضور میاشت پس چې کله مونږ ته اوبه په دمه شوې نو مونږ یو جزیره ولیا نو زمونږ زړه ښه شو بس مونږ د خپل جاز نه وړې وړې کښتۍ را بار کړې وه جزیرې ته لړو چې ځکه په اوچه باندې به لغون ته محفوظ شو نو مونږ چې جزیرې ته واوړېدو نو مونږ هلته کې یو عجیبه غونته کې مخلوق ولیده چې د هغه په جسم باندې صرف ویښتو نور په ګډو موږ ته څه پته نه لګېده چې دا نارینه دی که زنانه ده وایي مونږ وایي چې دا لا څه بلا باندې پېښ شو نو مونږ ته تپوس وکړو چې ته څوک یې نو هغه وایي چې ما پرېږدی زه جسیسه یم جسیسه چې کوم دی نو په عربۍ کې ویلی شي جاسوس ته خو یو کس تاسو انتظار کوي زه هم هغه له بوځم زما مالک دی نو تمیمي داري رضی الله تعالی عنه وایي چې مونږ کله لړو نو مونږ یو سړی ولیدو چې هغه د سر نه تر خپو پورې په زنځیرونو تړلی شوی دی او د اوسپنې میخونه پې په زنځیرونو والي شوي دي او څه ډېر بې اندازې بد شکله دی سترګې هم سادلې بدلې دي او دا شکل هم سادل به موږ ترې نه لا ویرېږو چې دا داسې خو تړلی دی موږ ورته مخې ته کېناستو هغه وایي چې تاسو څوک یې موږ ورته یاره موږ د عربو چې کوم دی نو سیلزمینان یو بس دغه شانتې چل را سره شوی هغه وایي ښه عربیان یې یو څو تپوسونه درنه کوم د هغې جوابونه راله راکوي مونږ ورته وایي چې صحیح ده که نه ښه ده وایي چې د بیسان قجوري کوي د بیسان قجوري کوي د بیسان باندې اوس د اسرائیلو قبضه ده دا د فلسطین علاقه ده او دا د قجورو دپاره انتهایی مشهوره وایي مونږ ورته وایي چې آو بلکل د بیسان قجوري خو ډېرې ښکلې قجوري کوي وایي چې ډېر زر دی چې به خپلې قجوري ختم کړي او هغې کې نن سبا قجوري نشته قجوري ولاړ دي خو قجوري نه کوي
اوس د اسرائیلو په قبضه کې دی او پای کې کجوري نشته، بالکل تشې ډنډې ولاړې. وی چې په بحیره تبریه کې اوبه شته، موږ ورته چې بې اندازې اوبه دي پکې، ښکلې اوبه دي پکې. وی چې ډېر زر دی چې بحیره تبریه به وچي. دا بحیره تبریه چې کوم دی دا د فلسطین او د اردن چې کوم دی نو دغه دی د دریاب دی، خو دې باندې اسرائیلو قبضه کړی دی، اوس د اسرائیلو په قبضه کې دی. او د اسرائیلو ریپورټ دی چې په دې کې د اوبو لیول دومره کم شوی دی چې په دې 100 کاله کې دومره نو کم شوی، دومره اوبه پکې کمې شوې، بالکل ویښې پکې ښکاره شوې د بحیرې تبریې. وی موږ ته وی چې د جزیرې زبر څه پوزیشن دی، اوبه پکې شته، چینې پکې شته. موږ ورته چې بې اندازې چینې دي پکې، وی چې دا ډېر زر چې دو ولي. وی چې هغه نبي امي راغلی دی، هغه آخري پیغمبر نبي امي راغلی دی. موږ ورته چې بالکل راغلی. وی چې کوم ځای موږ ورته وی چې د مکې نه وترې مدینې ته راغلی دی. وی چې پوزیشن یې سره موږ ورته وی چې ډېر په تیزۍ سره روان دی او خپل دین خوري او خلک یې تابعداري کوي. وی چې خلکو له پکار دي چې تابعداري وکړي، خلکو له پکار دي چې تابعداري وکړي. موږ حیران شو. وی چې اوس به راسره زه خپل تعارف وکړم چې زه څوک یم، زه دجال یم. وی هغه سړي موږ ته ووایي چې زه دجال یم او ډېر زر دی چې ما ته به اجازت میلو شي زه به خلاص شم او زه به په 40 ورځې کې ټوله دنیا ګورم. صرف مکې مدینې کې راته اجازت نشته، باقي هر ځای ته به زه ځان رسوم او دا خلک به ټول ما سره کېږي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی چې ومرید ریشا یې ووی، ریشا یې ووی، ریشا یې ووی. ما تاسو ته نه ویلي چې هغه د شام او د یمن په سمندرونو کې نه دی، هغه د مشرق په سمندر کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الفاظ وی چې هغه د شام او د یمن په سمندر کې نشته، هغه د مشرق په سمندر کې دی. اوس د مشرق په سمندر باندې چې نن سبا نوی کم تحقیق شوی دی چې د دې نه مقصد څه دی، په مشرق کې کم سمندر دی او هغه په مشرق کې کومه جزیره ده چې هغه پکې دی. او دا تمیمي داري چې کوم واقعات وي چې یاره موږ جسیسه بوتلو یو مندر و، دا مندر نه مقصد بوتخانه ده، په هغې کې دننه هغه کېدو. نو په عربین سی کې 4 جزیرې دي. زمونږ د بحیره عرب چې دی په دې کې 4 جزیرې دي چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغې طرف ته اشاره وکړه چې هغه مشرق کې دی، مشرق کې دی. نو په دې کې یو جزیره چې کومه ده هغه د عمان ده، هغې ته مشیره وي. یو پکې د شام ده، د شام هغه چې کومه ده هغې ته سکوټ راوي. یو پکې د انډیا ده، هغې ته لکشدویپ وي. یو پکې د پاکستان ده، هغې ته استولا وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ښکاره وي چې په شام او په یمن کې نشته، په مشرق کې دی. نو پاتې 2 جزیرې شوې د نوي تحقیق مطابق، یو د پاکستان جزیره استولا پاتې شوه، یو د انډیا لکشدویپ پاتې شوه. نو چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تمیمي داري رضی الله تعالی عنه ووایي چې هلته کې بوتخانه وه، مندر و او په مندر کې و. نو د انډیا لکشدویپ چې کوم دی پای کې مندر نشته او د پاکستان استولا کې مندر دی او د نن نه 2000 کاله مخکې پکې مندر جوړ شوی دی. او په هغې کې چې دی ګوي چې د جسیسه چې کوم یادوله چې ډېر زیات ویښتري پکې نو په هغې کې د هغې چې کومه دیوي ده نه هغه دیوي په هغه بدن باندې صرف ویښتري، په هغې باندې اړو سره بل څه شته نه، بس د ویښتو ډکه ده. نو مقصد دا دی چې هغې دا ثابتوي چې دغه جزیره دا په پاکستان کې ده چې کوم کې دجال و، خو اوس نه خلاص شوی دی. دا نوی تحقیق دی چې تمیمي داري رضی الله تعالی عنه کم نښې ورکړې وې، نو هغه ټولې د استولا په جزیره کې شته او استولا په پاکستان کې ده چې په هغې کې هغه مندر هم موجود دی او په هغې کې هغه حالات هم موجود دی او په هغې کې هغې چې کومه بلا لیدلې وه او د هغې په دغه باندې چې کوم ویښتو د هندوانو چې کومه دیوي اوس هم په هغې کې ده چې یوه ته خطرې دیوي وي او هغې وي دې له څوک خواله نه شي تللی، د هغې هغه تصویر پکې لګېدلی دی. نو مقصد دا دی چې دا یو حقیقت دی چې دجال ژوندی دی او موجود دی، خو کله به راوځي دغه الله پاک ته فتح ده. الله پاک چې کله وغواړي نو راوځي به. هغه الله پاک څه بیان کړي؟ پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نعمان بن سمعان رضی الله تعالی عنه په حدیث مبارکه کې څه راغلي دي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتوی چې دا به هغه وخت کې نږدې راوځي چې کله عیسی علیه الصلاۃ والسلام واپس راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اتبع سببا، بیا دې سره د خپل وسایل روان شو حتی تر دې پورې اذا بلع مطلع الشمس چې ورسېد خوا د راختو د انور ته وجدها چې وی مونته هلته کې د انور تطلع علی قوم چې راخیږي په یو داسې قوم لم نجعل لهم من دونها سترا چې د انور نه علاوه د هغې بله پرده نشته. کذلک هم دکرنګي دې ځای ته ورسېد ذوالقرنین سکندر وقد احطنا بما لديه خبرا او موږ د هغه د ټولو حالاتو نه خبرو. ثم اتبع سببا، بیا هغه بل طرف ته روان شو چې دا شمالو حتی تر دې پورې اذا